د محکمې زراعت شعبې توسعې مندڼ د طرفه په وچ خوړ کوګا کې د عارف خان پرایشګاه د زمیندارو لپاره د یوې فیلډۍ تابیا وشوه. په فیلډۍ کې د محکمې زراعت مندڼ اګریکلچر افیسر سعیدالحق نه علاوه د محکمې افسرانو، د ماډل فارم سروسز سنټر پخواني صدر شمشیر خان او زمیندارو شرکت وکړو. په فیلډۍ کې زمیندارو ته په ورټیکل اګریکلچر، انټنسیو کراپینګ، انټر کراپینګ او اګمنټډ کراپینګ باره کې خبرې وشوې او زمیندارو ته د لږې ځمکې نه د ډېر پیداوار اخیستو طریقې وښودې شوې. زمیندارو ته د سرې کېښودو، سپری کولو او پکل جوړولو په طریقو هم تفصیلي خبرې او عملي مظاهره وشوه. میډیا سره د خبرو په وخت اګریکلچر افیسر سعیدالحق وویل چې په آبادۍ کې د اضافې له وجې ځمکې کمیږي او د خوراک ضرورت سیوا کیږي. ځکه موږ زمیندارو ته په نوو طریقو ټریننګ ورکوو چې هغوی د لږې ځمکې نه ډېر پیداوار واخلي. په فیلډۍ کې فیلډ اسسټنټ محمد ریاض زمیندارو ته د نمر پرسو په افادیت او د کاشت په طریقو خبرې وکړې. اګریکلچر انسپکټر فضل امین زمیندارو ته په یو وخت د یوې ځمکې نه د 3 فصلونو اخیستو طریقه وښوده او ویې چې دې طریقو سره به ستاسو په پیداوار کې اضافه وشي. شمشیر خان باچا په فیلډۍ د محکمې زراعت شکریه ادا کړه او ویې چې زمیندار دې په دې طریقو عمل وکړي ځکه چې دا د وخت ضرورت دی. په دې موقع د کوګا زمیندارو د نرپرسو باره کې خپلې تجربې د زمیندارو سره شریکې کړې او زمیندارو ته یې اپیل وکړو چې نمرپرس وکړي ځکه چې خرچه یې لږه او پیدې ډېرې دي. د فیلډۍ انعقاد کړی و. واقعا موږ په فیلډۍ کې زمیندار ته مختلف نوې طریقې چې کوم دي هغه وښووې چې تاسو نوې زمیندارۍ طرف ته راشئ او خپله روایتي زمینداري چې هغه پرېږدئ. په پای کې د ټول نه اهم خبره موږ په انټنسیو کراپینګ باندې وکړه. انټنسیو کراپینګ دې ته وایي چې په یو پټي باندې تاسو په مختلف وخت باندې مختلف قسمه سبزیجات وکړئ نو د یو انکم په ځای به تاسو له ډېر انکم راشي. دغسې د هغې موږ مختلف کوم اقسام دي په هغې کې انټر کراپینګ و، اګمنټډ کراپینګ و. دغسې موږ سره PSDP چې کوم پروجیکټ روان دی د CM انیشیټیو ده چې لکه د PM او د CM دواړو انیشیټیو ده چې یاره په هغې کې زموږ سره سن فلاور دی، په هغې کې زموږ سره اوس شړشم را روان دي، کینولا دی، په هغې کې زموږ سره غنمو چې کوم پروګرام هغه هم تېر شو. نو د هغې د آګاهۍ لپاره موږ د زمیندارو سره مختلف قسمه باندې خبرې وکړې. داسې موږ د سرو په چې کوم افادیت دی، د هغې چې کوم استعمال دی، د هغې چې کوم ټایمینګ دی، په هغې باندې موږ زمیندارو سره خبرې وکړې. نو انشاءالله چې موږ په ټول تحصیل مندڼ کې موږ په مختلف ځایونو باندې په مختلف سپاټ باندې انشاءالله فیلډۍ به ارینج کړو. دغسې پروګرام چې کوم دی دا به موږ کوو او زمیندار ته موږ خپل میسیج ورکړو او زمیندارو ته به دا ریکویسټ کړو چې یار تاسو د اګریکلچر ډپارټمنټ چې کوم دی بونیر خاص کر تحصیل مندڼ چې کوم دی هغه تاسو ته کومې طریقې وښیي نه تاسو عملي طور پر په خپل پیډ کې تاسو اختیار کړئ. نو انشاءالله چې دا علاقه چې کوم دی که نه دا به مخکې لاړ شي او په دې علاقه کې به ډېر زیات چینجز راشي، ترقي به وکړي. نو زمیندار به ورسره زموږ ښه شي. دا زما زمیندار ته میسیج دا راته ووایه چې د دې فیلډۍ تاسو ته ضرورت ولې راغی، زمیندارو ته د دې ضرورت ولې؟ اصل کې زموږ د ایګریکلچر ایکسټینشن کار چې کوم دی که نه هغه هم دا کار دی چې دا ریسرچ څومره نیو ټیکنالوجیز راوړي، انیشیټیو راوړي. نو دا د ایګریکلچر ایکسټینشن ذمهواري ده چې دغه نیو ټیکنالوجي، دغه نوې طریقې، جدید زراعت او د ریسرچ نه والي او زمیندارو ته یې ورسي. نو اصل کار چې کوم دی هغه زموږ د محکمې زراعت هم دغه اصل کار چې دا زمیندار پوه کړي په نوو طریقو باندې، نوې جدید طریقې چې کوم راځي چې هغه زمیندار ته په ټایم باندې ورسي چې زمیندار د هغې نه پوره استفاده حاصله کړي. د ټولو نه مخکې خو زه د زموږ کوم اوس موجوده DG صاحب چې دی جناب عابد کمال صاحب او دویم نمبر زموږ ډایرکټر ډګر کې چې کوم دی مراد علي صاحب او زموږ دلته اګریکلچر افسر سعیدالحق صاحب، زه د هغې ډېره زیاته شکریه ادا کوم چې هغې موږ له ډېر زیات ټریننګونه او ډېر زیات دغه راکړو، بلکې موږ په هر څه باندې پوه شو. زموږ د عمل داسې و چې دا به په یو طرف باندې شاړو او په بل طرف باندې به فصلونه کرلی کېدو. نن اګریکلچر دومره زیات په وړاندې لاړو چې دلته کې اوس زموږ په فصلونو کې لکه مثال ټماټر شو، په ټماټر کې چې موږ په دا کې کاش وکړو، په فروری کې اخر ته موږ کاش وکړو، نه په هغې کې ورسره بیا موږ په مۍ کې دویم کاش چې دی کریله کوو. داسې کچنګو کاش موږ په فروری کې وکړو، دویم کاش ورسره موږ د ټماټرو کوو. دغسې چې موږ د ټماټرو کاش په مارچ کې یا په فروری کې وکړو، نو دویم کاش ورسره موږ د کدو کوو په مۍ کې. هغه کله چې ټماټر ختم شي
په اګست کې هغه اخري دا کې هفته کې ختم شي نو دا بالکل نت ته ختلی او مکمل چې دی نه د هغې نه موږ دغه خرڅ شروع کړو او ډېر زیات په های لیول باندې زموږ زمیندار ډېر زیات خوشحاله دي په دې دغه کې ځکه چې زه به تاسو دا ووایم چې یو درې جرې به پټۍ ما به ذات خود د ټریننګ دپاره د روډ په غاړه کرلی وو په خپله به ذات خود مې کرلی وو چې یاره څه پیدا حاصل کړي نو هغه ټماټر درې جرې پټۍ په 8,60,000 روپۍ باندې موږ خرڅ کړو او دویم نمبر کم کدو کریله چې ورته موږ کرلی وه هغه هم په تقریبا په 3 लाख روپۍ باندې د هغې خرڅ شو ځکه چې په هغې کې موږ زموږ ځمکې به شاړې پاتې کېدې په هغې کې به ټماټر مو وکرل بیا به شاړې وي نو د هغې په دغه ورته موږ دوباره اوس په مۍ کې ټماټر کدو او په هغې کې د ټماټرو کاش دا وکړو نو پای باندې زمیندارو ته ډېره زیاته پیدا میلاویږي نو ډېر زیات زمیندار خاص کر زموږ د ناوګۍ یا د چمله امازي زمیندار ډېر زیات خوشحاله دي او موږ ډېر زیات هلې ځلې کوو چې یاره زمیندار ته په کومه طریقه باندې پیدا میلاو شي د نورپرستو باره کې چې دی نو دا خبره چې موږ له ریاض بابو صاحب چې کوم دی نو یو پلاټ لګولی یو کنال ځای و او هغې دي چې وی نو موږ ته دا په دې حواله باندې دا خبره وکړه چې یاره تاسو دا پلاټ لګوئ 3 چای کې به دانه لګوئ او 2.5 فوټه کې چې دی نو کتار دا هغه د دې وینا مطابق موږ هغه شانتې وکړلو بیا 6 کیلو چې کوم دی نو ډي پي وه 6 کیلو یوریا دا موږ مکس کړل او بیا خو هغه چې دی نو ښه کړله نو موږ له ډېر ښه پیداوار کړی دی او هغه بیا موږ چې رستم ته وړلو او هغې نه خو چې دی تیل ایستلو نو هغې موږ له د دې د دغه نه علاوه دی چې 40% دی کې تیل دی او 60% چې کوم دی نو لکه دی کې کل دی نو موږ له چې دی نه 41% چې دی نه تیل وکړو او 59% چې کوم دی نو لکه کل وکړو نو موږ ته ښه مطمئن یو او کوشش کوو نو چې دی نه 15 کناله ځمکه مې نوره انشاءالله چې دی نه پرېښې را پای به بیا نورپرست کارم کوي اکبر خان مې نوم دی او کوګه اوسېدونکی یم نورپرست باره کې نورپرست خو کړي بابو صاحب را کړي راله موږ یو نیم کنال ځای کرلی و او هغې کې بیا هغې کوم طریقه کار و هغه شانتې خو وکړو بیا موږ رستم ته ووړو رستم کې بیا هغه تیل خو ته وکړل نو 6 قیمت تیل یې راله وکړو او دغه شانتې یې راله کل وکړو موږ ډېر زیات د دې نه خوشحال یو او نورو ته هم دا دعوت ورکړو چې نورپرست وکړي هغه په لیکلو کې په ویلو کې تاسو خپله کړې نه وي په هغې خو وخت نه لګوي لکه تبلیغ والا حضرات وایي چې یاره تاسو وخت ورکوئ وخت ولګوئ وخت قیمتي کوئ دغسې مثال د دې محکمه زراعت هم دی او دغسې مثال د نورو ادارو پاکستان کې چې څومره دي د ټولو هم دقه مثال په هر مد کې په هره اداره کې هغه سړی اخلي چې هغه د هغې مطابق هغه سبق وایي او د هغې ډګری وسره دي خو تاسو ته خبرې ټولې وکړې او ډېرې ښې فایدهمنې خبرې وکړې خو زه په دې کې تاسو ټول زمیندارو ته یوه خبره کومه چې پښتو کې وایي چې کروانه ده د خانه اوس بنیادي کمی موږ کې دی موږ او تاسو د الله پاک ښه قیمتي ځمکې راکړي او اوس چې د دې دا دور او دې پرې راغله مخکې خو محکمه زراعت هم دومره دغه نه و په دې کې دومره دغه نه کېده او زمیندارو سره دومره کانټیکټ دغه به هم نه